څنګه چې هغه شاعر وایي که نه اقبال شاید چې یہ فیضان کرم تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی دا آداب فرزندی او د بچیتوب د آداب د چا خودلیو د پلار خودلیو لہذا پلاران نن سبا ګورې زمون غټي غټي مسلې دادي ګورې غټي غټي مسلې دا کم کیس چې بکراچۍ کې دا 13 ورځې کې روان دي ګورو ټول میډیا په سر باندې راغستره شیعه سنی د شیعاګانو سکالران لګیا دي او په سوشل میډیا باندې راځي بحثونه کوي سنیان په لګیا دي اینکر پرسن په لګیا دي د کراچۍ یو جنې د دعا زهرا په نوم باندې او هغه د کراچۍ نه راووتله وراله لاهور ته عمر یې څومره دی 15 کاله عمر دی او دومره هوښیاره شوې ده وایي زه د 18 کالو یم میډیکل رپورټ یې راغی د 15 کالو ده او هغه جنې راله لاهور ته او لاهور کې هم دقومره هلک دی یا 14-15 کاله په هغه هلک پسې راوتښتېدله او کله چې هلته کې پولیسو هغه اریسټ کړ رایې وستل او هلته پلار او مور هغوی رپورټ وکړو چې زموږ بچی دا چا اغوا کړې ده نو بچی وایي زه چا اغوا کړې نه یم زه به د خپل اشنا پسې راغلی یم په خپله باندې 15 کالو بچی هغه له پسې خبر باندې پوهېږي و ته څنګه راغلی په خپله خوښه څنګه راغلی وایي موږ به پبجي گیم کوو پبجي گیم به هم کوو د تاسو وګورئ زموږ ټول بچیان زموږ کشران په دې غضب نه دي اخته ټول بچیان په دې اخته دي د ټولو دا خبرو خو به زه ټیک نه کوم ما خو زما په خیال باندې میجارټي او اکثریت د نوجوانانو د په دې غضب کې اخته دي تباه برباد نه شول دا خلکو اخلاقی طور باندې تباه نه شول مورلی او ادارنګ د هغوی د اخلاق تباه نه شول نن بچی د پلار تابع نه دی د مور تابع نه دی دغه شان د الله تابعداري پکې نشته دی د چا په کار باندې نه راځي ولې ځکه چې هغه اخلاق ختم شوي دي او پلار بالکل خاموش دی پلار څه وایي سار مې سکول ته ولېږو ماسپښین مدرسې ته ولېږو او زما پکې کار نشته بیا په کور کې د مور کاري نن دا مسایل ولې راځي دا ځکه راځي چې موږ د بچي نه بېغور شو د ابراهیم علیه السلام دا چل موږ یاد کو دا بچی موږ داسې جوړ کو چې سبا ورته ته وې چې بچیا زه تا لالومه مطلب د الله دین دپاره دې وقف کوم چې دا ورته بیا تیاري نه تیارېږي بچی نن اخلاقي طور باندې تباه و برباد شو د سیندونو په غاړه باندې د هغې وختونو تېرېږي د شپې کم ټیم کور ته راځي موږ د بچي نه کوو تپوس د بچي د موبایل تپوس موږ نه کوو دغه د اوقاتو نه موږ نه یو خبر راځي چې د ابراهیم علیه السلام د واقع نه دا سبق منګوالو چې هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام زوی راسملو او په تیزه باندې اواز وکړو الله اکبر الله اکبر او لاندې بچی ورته څه وایي لا اله الا الله والله اکبر او جبریل اواز کې الله اکبر لله الحمد داسې صداګانې وتلې چې څوک حلالول کوي هغه هم الله اکبر وایي څوک چې حلالېږي هغه هم الله اکبر وایي څوک تماشه کوي هغه هم الله اکبر وایي دا د الله په حکم باندې کېږي داسې ماحول په کور کې راځي چې موږ جوړ کړو د بچو داسې تربیت وکړو د خپل بچو دا تربیت دا زمونږ ذمواري ده ګورئ او په دې باندې ګورئ موږ په دې چېرته هم زمونږ ذمواري نه خلاصېږي او دا زمونږ څه کمال نه دی چې بچي له موږ انډرایډ موبایل اخیستلی او ښه موبایل له موږ اخیستلی ښه موبایل او د هر بچي سره موبایل دی دغه د موبایل غم کوو دغه د امبیانو غم کوو دغه د جیب خرچ غم کوو او دغه تربیت زمونږ نه بالکل پاتې دی اخره کې ټیم ختم دی بله خبره کوم هغه دا ده چې خو د غټ اختر او د عید الاضحی ان شاء الله قربانیانې بلنې کېږي والله دې قبول منظور کړي